یو کتاب مې کته د حدیثو کتاب دی موجم کبیر د امام طبراني یو واقع پکې راغله ډېره بهترینه واقعه وه خوښه مې شوه ما چې خپل د دې کتونکو ته یې هم ووایم او دوی هم واوري نو اخره پورې واورئ ډېره ښکلې واقعه ده حضرت صعصعه بن ناجیه رضی الله عنه وایي خپله قصه کوي وایي د نبي علیه صلات وسلام دربار ته لاړم نبي علیه سلام سره ناست وم ما ته وایي چې کلمه ووایه کلمه یې مې لا نه وه ویلې دا زړه مې د ایمان طرف ته داسې نرم شو مایله شو جو کلمه مې ووې مسلمان شوم نبی رسول الله وسلام راته یو آیات مو ښودلو او بیا مې نبی رسول الله وسلام ته وی چې اے د الله محبوبه په دې جاهلیت کې چې موږ څه نیکی کړي او کار او کړی د نیکی نو د هغې به موږ له خدای پاک څه بدله راکوي که نه به راکوي نبی له سلام راته وی چې وما عملته اے صعصعه تا څه کار کړی څه نیکي دې کړې ده په جاهلیت کې چې د هغې د ثواب تمه لري او وایي چې هغه به مال الله پاک د هغې بدله راکوي حضرت صعصعه ورته وایي چې د الله محبوبه داسې کار و چې دوه اوښې مې ورکې شوي په هغې پسې ګرځېدم او د دې آبادونه ووتم داسې لرې لاړم یو کور و هغه کور مخې ته یو بوډا ناست و نو هغه بوډا ته مې وویل چې زما دوه اوښې ورکې دي تاسو خو به نه لیدلي بیا هغه وایي چې څه علامې دي ما ورته علامه ویل چې دوه اوښې ما موندلي دي او دغه ځای کې ولاړې دي بس ستا علامې وي بس ستا اوښې دي جو بوځئ د دې بوډا سره لا وایي ما دا خبرې کولې چې په دې کې یو ښځې اواز راغی چې بچی پیدا شو ماشوم پیدا شو ما ورته وویل چې هلک دی که جنۍ ده نو ما ته د بوډا راته وایي که هلک و خو زموږ د قبیلې شان به پورته کړي او زموږ د قبیلې شرف دی او عزت دی او که جنۍ وه جو بیا خو زموږ بېعزتي ده نو ما ورته وایي که جنۍ وه نو بیا به څه کوې نو وایي څه به کوم خو په دې ځای کې به اوس ژوندی دفن کومه که وایي موږ په دې خبرو کې وو چې بس اواز راغی چې جنۍ پیدا شوې ده نو ما ورته وی چې اوس به څه کوې چې اوس به دلته ژوندی ښخوم وایي زما دا زړه هسې نرم شو وایي ما ورته وی چې دا ما باندې را خرڅه که دا ژوندی دا دغه کوه مه قتلوئ مه مړه کوئ مه دفن کوئ مه بس په ما باندې را خرڅه که زه ځان سره وړم وایي ما ته وی چې په څه باندې اخلي وایي ما وی دا دواړه اوښې نه دي دا کمې چې زما دي بس دا واخله او دا جنۍ ماله راکړه بیا هغه راته وویل چې نه داسې نه در کوم دا په کوم اوښ باندې چې سور راغلی دا اوښ هم راته پرېږدي نو بس هله به یې درله درکړم بیا ما ورته وویل چې ځه صحیح ده خو ما سره به یو کس ولېږي چې کوره پورې لاړ شو او دا اوښه به بیا واپس تاله راولي دا به هم درله درکړم نو هغه جنۍ مې ترې واخېسته او هغه دوه اوښې مې ورله ورکړې خپل هغه اوښ چې دی نو هغه مې ورله واپس ورکړ او د دې نه وروستو زما د دې ماشومانو سره داسې مینه پیدا شوه چې بس ګرځېدم به چې په کوم ځای کې به راته پته ولګېده چې جنۍ پیدا شوې ده بس دوه اوښې به مې ورکولې او دغه جنۍ به مې ترې راوړه او د هغې پرورش به مې کوه او هغه به مې پالله نو ای د الله محبوبه چې دومره مې دا مینه زیاته شوې وه چې تر اوسه پورې ما د 360 ماشومانو کفالت او پرورش کړی 360 ماشومان ما د دفن کېدو نه بچ کړي دي او هغه ما اغوستي دي او ما د هغې پرورش کړی دی نو دا کار ما د ایمان نه مخکې وکړو د جاهلیت په دور کې مې کړی دی نو ای د الله محبوبه د دې به ما له الله څه جواب څه بدله به راکوي څه نیکي به راکوي نبی رسول الله وسلام ورته ډېر خوشحاله شو او ورته وایي چې ای صعصعه اولنۍ بدله خو د هغې دا شو که نه چې ایمان دې راوړو دا دومره عظیم نعمت چې الله درکړه نو دا هم د دغه یو عمل و چې هغه الله ته خوښ شو د هغې په بدله کې تعالی د ایمان دغه شرف چې دی دا یې در عطا کړو د ایمان په دغه نعمت باندې معمول کړي او د ایمان دا نعمت یې درکړه نو دا خو هغه دنیوي نعمت و چې الله درکړه او آخرت کې هم در الله ډېر نعمتونه ساتلي رحم او مهرباني چې کوم دی نو هغه داسې څیز دی چې په دې باندې الله خوشحالېږي او په دې باندې الله جل جلاله ډېر لوی لوی نعمتونه ورکوي الله دې په موږ کې هم رحم پیدا کړي